مکتوب د کپړې یو پیس کا په خپل باندې وشول مخکې مسله راغله شوافی ویل منی پاکه داود ظاهری او نور ویل منی پاکه او مالکان ویل چې منی نه پاکه نه حنابلہ ویل پاکه دلیل ویل چې عائشہ بیبي كنت افرق المنی ما بمنی مغلا غراول له کپړو د نبی پاک مغلو غراول سره منی خو نه ختمي جو سبې ختمي شي اثر پاک معلومه شو چې دا پاک او بل دا ماده تولید د دین انسانان پیدا شوی او په انسانانو کې انبیاء کرام او د مردار او بون انبیاء خدای نه پیدا کړ امامین کبیرین ویل چې دا پلیت رضا ول خو به د مذهب اول دلایل راشي من بر خپل مذهب دلایل موي صاحب دی کتاب په پیش او د شوافی او د مستدلاتونه به جوابات کو دلته مور بي وای موږ ته ځانونه معلوم دي چې منی به کپړو سره لګیدای او موږ بل څه نه کړی سوا د دې نه چې موږ به وکړاوله او یا بچ وچوانو دا کپڑے یو پیس کبم په بل باندې ومغلا داس الا قال حدثنا ابي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن ابراهيم النخعي عن الاسد قال لقد رايتني عائشه ولد مال عائشه بيل وانا اغسل جنابه من ثوبي او ما وینځل منی اثر د جنابت چې منی د کپړو نه لقد رايتني وانه يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود وای کنه وای ما ته وای چې من ته ځانونه معلوم دی رايتني افعال قلوب فاعل مفعول یو من ته ځانونه معلوم دي من ځانونه لیدلی وانه لا يصيب ثوب رسول الله لګیدلې بو په کپړو د نبی پاک باندې اثر د جنابت منی فما نزيد على ان نفعل به هكذا من بنزياتو زیادت بمنکو علا پدې باندې ان نفعل به هكذا اسود توي سیب دومره بم کول چې داسې بم د کپړې یو پیس کپدې بل او مګلا هغه وخت ما درته چې منی ټینګ و جو سبه و چې وچه بشواهم جو سبه و او بمګل اثر به ختم خدا مونږ وایو چې من صوب رسول الله دا کمی کپڑے د رسول الله یاد دا درته وایم يعني يفرقه وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا بحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن الحارث بن نوفل عن عائشه رضي الله عنها مثله وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي السري قال حدثنا مبشر بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال كنت افرق المني من مرق رسول الله مر هغه صادر توي چې د شپې سړی اوندي یا هغه صادر د ډبل بیٹ چې خزه او خاوند په شریکه باندې چې کله به تکلف په یو بستر باندې دواړه رم فرمای او اضافي کپڑے لري کې دا صادر دواړه په ځان باندې راکاږي وكانت مرودنا يومئذ او دغه وخت به زمون صادر چې خزه او خاوند په یو ځای چولې دا به وړیو نه جوړې وي وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشه رضي الله عنها قال كنت افرق المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان وريا بسن چې کله به منی وچوا نو وبم مګلا وبم غرا ولا پډکی پنو د کپڑے پچیت پیس کا واغسله او امسحه واغسله ما تبغوره په غسل عمیق باندې به مو وینځل غسل عمیق چې ډېر وبواچوي
درې ځله او په هر ځل باندې نچوړ کې دې ته غسل عمیق وایي او امسحه یا هم په غسل خفیف باندې وینځله چې لږ اوبه واچوي ور باندې او په زور یې نچوړ نه کې اذا کان رطبا چې کله به مني لمده وه چې لمده و وینځلم او چې وچه و مږلم اوس به راسي چې مږلې کومه د کپړو نه ده او وینځلې د کومو کپړو نه ده وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبثر بن القاسم عن برد اخي يزيد بن ابي زياد عن ابي صفان النخعي عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا يفسد. ذاهبون خدا تپتر پرون امامین صغیرین محترمین او دقران داود ظاهری و دوی اصحاب ظواهر چې منی پاکره وانه لا يفسد الماء کوبو کې پریوت او بنه خرابای وان وقافی اگر کدا منی سات کوبو کې پریوزی وان حکم فی ذالک او حکم د منی په باب د دغه نجاست کې حکم النخامه دا حکم د پوز دی وبوده د پوز نه جوبراشی هغه قابل نفرت وی لیکن نجس نه کده سړی طبیعت هغه وبونی استعمالول شي او د استدلال په آثار مرویه او باندې وکړه چې كنت افرق المنيه من صوب رسول الله وای ګوره کدا نجس وای نجاست باندې نجاست فرق مکلو سره غرول سره نه پاکیږي وخالفهم في ذلك آخرون امامین کبیرین محترمین جمهور فقهاء و محدثین وقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لأنها إنما جاءت دا کوم آثار مرویه چې تاسو بیان کړ په عدم نجاست د منی باندې پدې باندې تاسو دعوه نه ثابتېږي شیخ صاحب ولی واوره اول بهر نظام کوی د رسول الله کپڑے دوا قسمه وي دا موت چې د نبی پاک د دین ادنا ملازمین خادمان او وارثانو کی او الله د وارثانو خادمانو کړو من د ورځې چې مدرسې ته راځو شادي حال د زو غم خادي ته یو شان تجام او د شپې چې من په کور کې متزوجین متأهلین او غیر متزوجین چې بالغ دی و د کېږي نو دا کپڑے بدلی د خوب کپڑے اچ یو جوړه کپڑے غسل خانه کې د هر چا بیل جوړل چې هغه د شپې اچ هغه ته ثياب النوم وای د خوب کپڑے ها کذا د خوب کپڑے د رسول الله مبارک چې هغه به د شپې د آرام لپاره چولې مبارک او نورې کپڑے بدل مانزو د بهر دو ګرځېدو هم خدای دی عائشہ بای چې وای چې ما به منی مګلا د نبی پاک د کپړو او تاسو یې مګلو سره نجاست نه ختميږي قلع او قمع ناراضي نو دا خو د خوب والا کپړې دي مولانا صاحب یاد ساته امام طحاوی خبره کوي وای کمن چیرته دا داوا کړي چې کومه کپړې د خوب چې پاغه منی لګېدلی هغه کې مواکله مشاربه مجالسه مصافحه معانقه مباشره او مزاجعه ناروا بیا تاسو دلیل زمون په خلاف صحیح مون خدای نه دی ویل زمون داوا دار کدی شپې کپڑے ته جنوب شوی احتلام د شوی ټول پر دوک دی په معنی یو لړل او ته سبا پام دغه کپړو کې ناشته ته کې نه انفرادي اجتماعي جایز دته د غرمه روټي ته کې نه اجتماعي انفرادي جایز دته سره چا سره مصافحه کې په دې کپړو کې جایز چا سره معانقه کې جایز نه خز سره مزاجعه مباشره کې ملامسه کې جایز دته هم ناروا نه دی ویل دا د کوم کپړو نه چې مور بیبي د منی مګلې دا د خوب کپړې
د خوب په کپړو کې هر څه جایز دی علاوه د منځم او اوس براشي چې کوم د منځ کپړې وي هغه جدا وي یو ټیم باندې دا سوس چې د منځ په کپړو باندې لګیدل حضور نه ولیدل عائشه ولیدل او قربان دلته مانی دا هغه وینځله په هغه کپړو کې رسول الله مبارک مانځه ته ووت او هغه لون ځای په وچو کپړو کې ښکاري اکم ځای چې مور بیبي وینځله او هغه چمک دمک نو اوس که مانی نجس نه وای نو ولې دا د ثياب الصلات نه وینځله دلته خو فرق نه دا کړی دلته وینځله ده نو فرق په ثياب النوم کې دا غسل په ثياب الصلات او دا خو زمون مذهب ده او شیخ ولا کمنګ احناف دا وویل چې دا پنځه شپږ کارونه په ثياب النوم کې ناروا دي نو بیا به د عائشه ابي چې كنت افرق المني روایت زمون په خلاف صحیح شي کمنګ وویل چې مشاربه مواکله مصافحه معانقه مباشره ملامسه مزاجعه دا من دي نو بیا ټیک د مونږ وای دا ټول پکې رواني یو مونږ نه رواني او هغه د مانځ په کپړو لګیدل د امور وینځل اما د ټول چې امام مالک صاحب وای کوچي کلام دای وینځي وای کله خوب کپړې دي کله استعمال امام صاحب وای کله خوب کپړې وی مګلو سره پاکي چې مونږ پکې نه کوي او چې د مانځ کپړې او کپمنی لمدای ودی وینځي کوچي ودی ګرای لیکن فتوا په قول د امام مالک د چوچي کلم دی او کپڑے د منځي بغیر وینځلو نه پاکیال لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأتي في ثياب يصلي فيها وقد رأينا او من لیدلی دی ثياب النجسه کپڑے پلیته بالغائب په غټو دسماتي کپڑے پلیتی والبول ورب او دسماتي دم در کسب وګړ ټول کپڑے په وینوي لیکن چای روټي تستړی مشي خلکو سره کوي کنه ولا باس بالنوم فيها او پامغه کپړو کې چې په غټه بیا ودسي وړه بیا ودسي په وینه په منی دي ود کېدل جایز دي ولا تجوز الصلاه فيها خمس پکې روانه ده فقد يجوز ان يكون المني كذلك وانما يكون هذا الحديث حجه علينا لو كنا نقول لا يصلح دا به زمون په خلاف عليه حجت جوړې ده چې منګ احناف داسې ویلې و چې لا يجوز النوم في ثوب النجس چې کومه کپڑا پلیته پاږي کې مونږ روانه هغه خوب روانه ده نو دا هم نه دی ویلې مونږ خو وای چې پلیته نه پلیته کپڑا کې مونږ کې دی خوب کې دی شي فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما چې هر کله مونږ دا حلال ګڼو خوب او مونږ تاسو سره موافق یو ونقول من بعد بیا دینه پس مونږ دا وای چې لا تصلح الصلاه فی ذلک چې کومه کپڑا باندې منی لګیدل وچه د کلام دا پدې کې مون جایز نه ده فلم نخالف شیء مما روي فی ذلک نو بیا خو تاسو زمونږ سره پدې کې خلاف نشي کوي او چې دا کم روایتونه تاسو نقل ک پدې کې زمونږ مذهب خلاف نشته تاسو مونږ ته وخی یو روایت چې پاغه کې په کپړو منی لګیدلې نبی پاک صحابه او هغه کې مونږ کړی وقت جاءت عن عائشه فيما كانت تفعل بثوب رسول الله د عائشه ابي روایت د چې د رسول الله کپړو سره څکړی دي الذي كان يصلي فيه چې په کوم کپړو کې به رسول الله مونږ کا وزا صاحب المنی چې کله به ورته منی په لګیدلې و نو عائشه ابي باغ وینځلې اته یو روایت وای ما حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغسل المني من ثوب رسول الله ګور ما په وینځله منی له کپړو د نبی پاک نو دې کده غسل ثابت ده حال تمخ کې افرقو هغه د ثياب النوم دا ثياب الصلاه فيخرج الى الصلاه بیا رسول الله منځ تلاړ وین بوک علما او دی او بو غزاین سپین چمک دمک لفي صوبه هغه په کپړو د نبی پاک ښکارېدل نو ګور د ثياب الصلاه نه هغه د وینځله دا او ثياب النوم نه مګل او دا زمون مذهب هم اللهم صل علی محمد وعلى یو مولانا صاحب دستا